الله په دربار کې قبولېدل دي. عمل د وکړلو الله په دربار کې قبول شولو بس دغه انسان بیا کامیاب ده. او کتا عمل وکړلو الله په نسبت قبول نشولو زما عزتمند بیا ستړي عباس تا ته په دې عمل باندې به هیڅ هم نه ملويږي. انبیاء علیهم السلام صحابه کرام څو څومره نیک خلک تیر شوي دي هغوی په دغه راز باندې په دغه خبرې باندې پوه وو هغوی په عمل کولو بالکل د شریعت مطابق خو هغه باوجود هم بیا الله ته زارۍ کولې الله د عمل ته قبول کړه. ابراهیم علی نبینا علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر کړي او تعمیر نه فارغ شولو. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دواړه الله ته سوال کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا خدایا دا عمل موږ قبول کا ته اوریدونکو ذاتی او پوی ذاتی موږ په نیتونو باندې هم خبرې موږ په حال باندې هم خبرې الله دا عمل موږ قبول او منظور وګرځوا. دا ابراهیم علیه السلام اولو العزم نبی اسماعیل علیه السلام داغه بچی نبی او عمل کما عمل کوي د بیت الله شریف تعمیر کوي اچا په حکم کوي د الله په حکم کوي دغه پر راهنمایي باندې دا عمل کوي. هغه باوجود هم دوی الله ته سوال کوي الله دا عمل قبول کا الله دا عمل په خپل دربار کې قبول کا. دینه دا معلومیږي چې صرف عمل کول نه دي بلکې عمل نه بعد یو بل شی د څنګه ته قبولیت لګیږي. تاسو ته د صحابه کرامو واقعا ذکر کړل. رمضان مبارک میاشت به تیره شوله شپږ میاشتې به هم دغه زارۍ کولې چې خدای په دې تیر رمضان کې چې څومره عبادتونه مونږ کړي دي الله دې قبول منظور وګرځوه. اوس سوال دا کېږي چې دغه علماء کرام دا صحابه کرام دا انبیاء علیهم السلام ولې په دې باندې دوی خبر نه و چې الله رحیم ذات ده الله کریم ذات ده الله مهربان ذات ده. بنده څه کله هغه ته سجده ولګوي بنده څه کله عمل وکړي الله خو یې قبلوي. هغه په وجود هم دوی دغه زارۍ الله ته ولې کولې چې خدای دا عمل ته قبول او منظور کړي. علماء کرام دې ځای کې یو خبره کوي وی دي انبیاء علیهم السلام ته صحابه کرامو ته علماء کرامو ته ټول صفات د الله معلوم دي خو لیکن دې صفاتو کې یو بل صفت هم د الله شته چې هغه ته یې لیکيږي صمد ذات. الله بې نیازه ذات ده. الله ما ته اعمالو ته څه پروا نشته. الله ما ته اعمالو ته څه ضرورت هم نشته. کله ټول خلک ولګيږي د الله نافرمانی وکړي او ټول د الله نافرمانه جوړ شي الله په خزانو کې ذره برابر هم کمی نه رسي. لکه هغه دومره مخلوق ته فرشتي هغې نه الوان المخلوقات هغه ټول لګیا دي څوک په ولاړ عبادت ورته کوي څوک په رکوع کې عبادت کوي څوک په ناست کې عبادت کوي څوک په سجدې کې عبادت کوي. اما او ته اعمالو ضرورت هغې ته نشته. الله صمد ذات ده. هغه په دې باندې پوهېږي که داسې خو نه وي چې الله تبارک وتعالی په نظر کې ما عمل هغه ښه راونه ګرځېږي الله ما عمل هغه رد کړي نو په دې بنیاد باندې هغوی ژړا کوله الله یې موږ دغه عمل ته قبول و منظور کړه. ما او ته دې خبرې ته سوچ نشته چې الله که ستار ذات ده خو الله صمد ذات هم ده. الله که رحمان و رحیم ذات ده او الله صمد ذات ده. هغه بېنیازه ته ما او تا ته څه هېڅ قسمه ضرورت نشته. بعضې ټیم کې الله تبارک وتعالی د انسان معمولي غوندې عمل باندې ناراضه شي. خدای دې کړي چې دا د وخت ولي ویلې نه وي خو هغه نه داسې یو عمل سرزد شي الله ورنه ناراضه شي غوږ نه یې ونیسي د دیندارۍ ولا کوم میدان د هغه نه چردیورۍ د هغې نه بار طرف ته وګرځوي. موږ په اکابرو کې یو مشر تېر شوی ده یو عالم تېر شوی ده ابو عبدالله اندلسي رحمه الله مولانا شبلی رحمه الله عجیب طریقې سره دې واقعه نقل کړې ده. دغه ابو عبدالله اندلسي رحمه الله ډېر لوی شیخ الحدیث و 1,00,000 احادیث دې ته ازبر یاد و قرآن پاک اول نه تر اخره پورې مکمل ورته یاد و او د ده کوم مریدان هغه په لکهاو کې وو د ده په وجه باندې الله تبارک وتعالی ډېر عیسایان هغه مسلمان کړي وو ډېر یهودیان مسلمان کم بېدینه مسلمانان وو هغه دینداره ګرځېدلي وو. یوې ورځې سفر ته روان وو 1200 مریدان هم ورسره روان یوې علاقې نه بلې علاقې ته تلل. دوی چې کله په لاره باندې تېرېدل سره د دینه تاسو ته ما د دغې ابو عبدالله اندلسي رحمه الله شخصیت هغه بیان کړلو چې هغه څومره پایوله شخصیت. لاره کې تېرېدو عیسایانو یو بستۍ وه یوه علاقه وه په هغه باندې تېرېدو په زړه کې صرف یوه کې یوه خبره راغله په خولې باندې یې هم تذکرانه وکړي یاره مونږ خو ډېر ښه یو او دا عیسایان وګوره دا خو په غلطې لارې باندې روان زه خو ډېر ښه یم مونږ ډېر ښه یو. اوس دومره قدر سوچ د ده په ذهن کې راغله او د ذهن کې دا خبره راتاو شوله چې زه دوی نه ښه یم د وګوره دوی په غلطې لار روان دي او زه په صحیح لار روان یم.
دغه کم سوچ و د ده په ذهن کې د کومه خبره راغله الله علیم بذات صدور ذات ده الله تبارک وتعالی ازمایش ورته مخامخ شولو وی کتا ته دغه دیندارۍ ملاو ده کتا ته دغه شیخ الحدیثی ملاو ده کتا ته د علم ملاو ده که دغه مقام تا ته ملاو ده دا خو تا کمال نه ده دا خو ما مهرباني د پتا باندې کړې ده دغه مقام ما در کړی ده او ته نسبت ځان ته کوې چې زه ډېر ښه یم او دا خلک دا ډېر بدتر دي او غلطه لاره اختیار کړې ده الله ازمایش ورته مخامخ شولو مخې ته تللو یو ګودر باندې تېرېدل دغه کوم ابو عبدالله اندلسي رحمه الله ګودر کې زنانو کې یوې پیغلې باندې نظر ولګېدلو فرښته شولو د هغې محبت د هغې عشق د ده په زړه کې ننوتلو مریدانو ته یې وویل وی ته اوسې زه ایثار یم دې ځای کې وی حضرت خیر خو دا څرنګه ایثار یې حال یې ورته ذکر کړلو وی دې سره ما عشق او محبت پیدا شوې ده که دا عیسایي کومه لور ده دا ماته په نکاح راکړي ډېره ښه ده او که نه زه دې زیانه نه څم زما عزتمندو دا سوال ډیر کوئ چې خدای تا د ازمایښونو امتحاناتو نه یو الله بې د ازمایښ مونږ کامیاب کا الله ازمایښ چې کله صحیح ته مخامخ شي زما عزتمندو بې هغې مخابرات څه نشي کولی داسې شخصیت څه 1200 شاګردانو سره موجود هغې باوجود هم خپلو شاګردانو ته زه نه څم تاسو څه یې دا لاړلو هغه کومه زنانه وه هغې پلار سره میلاو شولو هغې ته یې وویل وی دغه لور ما ته په نکاح باندې راکړه دا نه کېږي ته مسلمان یې او موږ عیسایان یو دا ستا ته موږ نشو درکولی ډېرې زړې ملتونه یې وکړل اخر ورته وایي که څه چې شرط وي شرایط وي هغه به هم زه در سره ومنم خو دغه لور ما ته په نکاح پکې راکړه هغې ورته زما یو شرط که هغه منلی شي ما یې ویل یو خادم ما نه تللی ده ما د خنزیرانو یوه رمه ده نو که یو کال ما د خنزیرانو رمې رکوالۍ کولی شي او دې شپونکېتوب کولی شي یو کال بعد به تا ته زه خپله بچی په نکاح باندې هغه شیخ الحدیث چې هغه لاس کې به خطبې ته به ودرېدو د خطبې وله همسا به وه دا ولګېدلو هغه همسا یې راواخیستله دغه خنزیران یې وبسل مار دغه ته ځنګل ته به یې وبسل څرونې ته وبېګۍ ته به یې راوستل شاګردانو ته ډېرې زارۍ وکړې ډېرې ورته وژړل خو اثر ورباندې نه کېدلو شاګردانو نه واپس شول څه مودې بعد بیا شاګردانو الله ته زارۍ دعاګانې شروع کړلې چې خدایه مونږ پیر د دې په وجه باندې مونږ راهنمایي شوي ده مونږ ته هدایت میلاو ده الله لارې خطا کړي ده الله صحیح لار ورته ورنصیب کړه څه شاګردانو پسې راغلل کلي کې تپوس وکړلو وی مونږ له استاد دې ځای کې ابو عبدالله نامه وه هغه په کوم ځای کې وي وی هغه خو دې ځای کې تاسو مه ګورئ هغه خو تاسو لاړ شئ ځنګل ته لاړ شئ ځنګل کې به هغه تاسو ته میلاو شي وی څه کوي هغه ځای کې وي هغه ځای کې خنزیران سره وي الله اکبر دا شاګردان څه کله هغه ځای ته لاړل خپل استاد یې وکتلو لخت یې لاس کې نیولې ده او خنزیرانو پسې کله یو طرف ته منډه کوي او کله بل طرف ته منډه کوي شاګرد وي هغه خپل استاد په دې تکلیف کې وګوري داسې استاد هغه په وجه باندې د دوی زندګۍ بدله شوې وي یا په هغه حالت و چې دغه استاد به د حدیثو او د قرآن په مسلک باندې کتلو دوی ته به قرآن او حدیث بدلو یا داسې حالت ته چې هغه خنزیرانو پسې منډې وي یا داسې حالت و چې د په لاس کې د خطبې وله همسا وه یا داسې حالت و چې هغه په لاس کې وکتل خنزیران وله کومه لښته هغه ورسره وه خنزیران کله یو طرف ته کوي کله بل طرف ته کوي بې اختیاره یې وژړل شاګردان ورته ورغلل حضرت ته ویل چې حضرت سوال درته کوم مونږ سره لاړ شه دغه کار پرېږده هغوی نشم تللی بیا ته شاګردانو نه تپوس وکړی وي حضرت تاسو خو قرآن هم یادو تاسو ته خو حدیث هم یادو قرآن او حدیث درته یاد پاتې شوي دي که هغه هم درنه تللي دي ابو عبدالله اندلسي رحمه الله وژړل ویې ویل ما ته قرآن پاک کې صرف یو آیت یاد ده او په 1 لاکھ حدیثو کې صرف یو حدیث ما ته یاد ده ټول قرآن هم مانا هیر ده او حدیث هم مانا هیر ده زما عزتمندو الله داسې صمد ذات ته بېنیازه ذات ته ما او تا ته د اعمالو هغه سره پروا هم نشته د دې د وجې نه دغه اکابر هغوی به الله ته ژړېدل چې خدای موږ د عمل قبول کړه هغه ورته وایي چې کوم آیت تا ته یاد ده هغه ورته وویل بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یهن الله فما له من مکرم دغه یو آیت یاد ده معنا یې دا ده چې کوم انسان الله رسوا کړي هغه ته به عزت ورکوونکی څوک نشته چې به هغه ته عزت ورکړي کوم انسان چې الله هغه رسوا کړي بیا داسې سړي ته بیا څوک نشته چې عزت ورته ورکړي ومن یهن الله فما له من مکرم کوم حدیث درته یاد ده یو حدیث درته یاد ده نبی علیه السلام فرمان ده من بدل دینه فقتلوه چا چې خپل دین بدل کړو فقتلوه قتل یې کوي ما دین بدل کړی ده ما قتل کوي دا دوه یو آیت ورته یاد ده یو حدیث ورته یاد ده ډېرې زارۍ ورته وکړلې خو نه یې منله اخر بیا دا شاګردان لاړل بیا یې الله ته زارۍ دعاګانې بیا چې کله دوباره واپس راغلل شاګردانو خبرې ومنله واپس لاړلو بیا الله تبارک وتعالی د ده کومه توبه وه هغه توبه یې قبوله کړله الله هغه حفظ هم ورته دوباره قرآن ورته ور یاد کړلو کومه حدیث یې هېر شوي وو هغه ورته الله تبارک وتعالی ور نصیب کړل
دې ځای کې مولانا شیبلی رحمه الله هغه لیکلي دي په خپل عمل باندې غره کېدل نه دي پکار، په خپل کردار باندې غره کېدل نه دي پکار، په خپل خدماتو باندې غره کېدل نه دي پکار، نسبت ځان ته نه ده پکار چې ما داسې کړي دي ما دا عمل کړی ده، بلکې نسبت الله ته پکار ده چې خدای زه خو هېڅ هم نه یم، تا توفیق درته راکړلو قرآن پاک اول نه تر اخره پورې تر هغو کې ما واورولو، یا خدای دغه قرآن پاک ما کمال نه و، الله یې تا توفیق د قرآن پاک په تر هغو کې اول نه اخره پورې موږ واورېدلو، الله ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. زما عزتمندو تاسو ټولو په خدمت کې ما دغه درخواست ده، دغه یوه خبره که ما او ته په ذهن کې دې مجلس کې کېږدوله کېنوله دا ما او تا دپاره کفي ده. که تلاوت وکړي تلاوت نه بعد الله ته سوال کوه چې خدای ته قبول کړه، لمونځ وکړي الله ما دا عمل وکړه ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه، ختم دې وکړلو الله دا عمل ما وکړو په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. دې د وجې نه زما عزتمندو الله ته به زارۍ هم کوو، الله ته به سوالونه هم کوو چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي او بیا هغه نیک اعمال الله تبارک وتعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. موږ دعا دا ده چې الله دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. د کومه اجتماع برابر کړې ده، جلسه برابر کړې ده، الله دغه جلسه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. په اخر کې یو ځل بیا دوی ته مبارکباد پیش کوم او دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د دوی دغه مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او الله دغه قوم په دین او په دنیا باندې ښایسته لري. ټول اخلاص سره درود شریف وایو.